لوی شخصیت دی زمونږ په دې هندوستان کې تیر شوی دی په اجمیر کې اوس هم دا قبر دی خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه دومره لوی سړی دی چې د هغه قبر له مسلمانان خو څه کوي اوس هم هندوان او سیکان راځي یو عزت یو دیانتداري یو بزرګي و یو زمانه کې هغه زمانه کې هندوستان او بنگلادیش او پاکستان دا یو ملک و د دې مشرقي انډیا او د بهارت په سفر تللی او میاشتې به یې تېرولې پیاده مزلې به وي چې راغې نو مور ته ناستې مور له پخپو چاپي کوي زور کوي مور ورته معین الدین بچې نن ډېر خوشحاله نه د مخ نه داسې خوشحالي معلومیږي مور وی ولې به خوشحاله نه یم دې سفر کې ډېر کامیاب راغلی دا زما هغه سفر و چې زه نن ډېر زیات خوشحاله راغلی یم په دې سفر کې الله پاک زما په لاس 80,000 کافران مسلمانان کړل یو تاریخ کې ما ولکم لیدی خو دام یو تاریخ کې شته کم مې درته وی 70,000 غیر مسلم اور کافروں نے میرے ساتھ بیعت کی اور اللہ نے ان کو مومن بنا دیا اور 7 لاکھ وہ لوگ جو فاسق تھے فاجر تھے مسلمان تھے بدعمل تھے بد کردار تھے انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی اور اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے نیک بن گئے داڑھی رکھ لی چھوڑ دیا داڑھی چک لیا نمازیں پڑھے تو بتائب ہوئی مورے چھ 80,000 کافران خدا پاک دما پلاس مسلمانان کر اولکا فاسقان اللہ تو بغار اور نیکان کر مجھے اس سے بڑی خوشی ہے نہیں خوشحال بنے مور ورطوی معین الدین بچے وی دے کستا سا کمال دے دا خدا زما کمال دے و دا خدا فضل ساپا کی سری دا زما کار دے زما کمال خو عالمو و خیارو مور لے خپولا نورم زور ورکو وی موری دا براتوی چستا سا کمال دے منڈے خو مو والے محنت خو مو که پلارو پسو کی گشتون مو کلد شاگردانو خو مال خلق جمع کړل تقریرونه ما وکړل ستړی زه شوم په میاشتو د کور نه زه باروم د بچو نه د ښځې نه تکلیفونه ما برداشت کړل خولې ما نه وبېدې ستړی زه شوم او ته خو کور کې ناست دی او دغه کټ دی او دغه د جاک ماز دی او ته زما کمال دی بچو نه خو زه باروم مور ورته معین الدین بچی درې خبرې وره وی دا تا نه چې کومه ملغلره رن جوړه ده او خلک دې لاسونه ښکلی او خلک دې تقریرونه اوري او خلک دې بیان ته کیني او کم علم او تقوا خدای درکړې ده دا زما د برکته ده ته خو ماشوم یو پلار دی مړو خواري خو در سره ما کړې ده تا څه کړې ته خو به پټېدې ما به جومات ته ولېږلې تا به لوبو پسې منډې والې بابا مولا صاحب له بوتلې ته به پټ شوې لوبې به دې کولې دې ټولو لارو کې بورقه په سر خو در پسې زه ګرځېدلې ما له خدا پیدا و چې تا مې چې ته مصریانو سره کېنولې وې دکاندار سره مې کېنولې وې دیاړۍ ته مې ورغورځولې وې ما له به دې له 100 روپۍ راوړې ما وې هېڅ پروا نشته هېڅ پروا نشته زه به پردی مزدوري وکړم زه به پردو کورونو کې خلکو له لوښي ووینځم جامې به ووینځم خو چې زما بچې معین الدین د الله د دین علم حاصل کړي ما ځان نه زور وست
ما په پردو کوڅو کې خدمتونه وکړل، ما بورقه په سر په دې لارو کې تا پسې منډې وهلې، تا به جړل، ما به نه بچې جاړې به نه سبق به وی. ستا پلار خو مړ و، که ما در باندې پړی چورې تا نه دا عالم جوړېده، دا شی ده نه جوړېده، دا ملا ده نه جوړېده، دا ستا چې نن کومه مرتبه ده دا تا نه جوړېده. هېڅ هم نه، دا خو زما برکت دی، زما کمال دی، ما خواري کړې ده، ما منډې والي دي، ما ځان له زور ورکړی دی. واقعي چل ټول په مور کې دی. پلار خو سهار وځي دوکان ته، ماسخوتن را پیدا شي، دیاړی له ځي ماسخوتن را پیدا شي، نوکری له ځي مازدیګر را پیدا شي، ستړې ستومانې د بچو تربیت پلار نشي کولی، مور به کوي. او ورته وایي چې بچې دا تا نه څه جوړ شوي دي، معین الدین بچې دا زما د برکت، ما خواري کړې ده، محنت کړې، ما ملا له بوتلې، سهار به مې سبق ته کېنولې، مازدیګر به مې استاد له بوتلې، بیا مې مدرسه کې داخل کړې، ما زه به لګیم او تا به پیسې ګټم، مزدوري به کوم، خو چې تا نه خدای عالم جوړ کړي. نو خواجه معین الدین اجمیری وایي مور ورته مور چې دا تا نه بچې تا نه چې دا کومه ملغلره جوړه ما د وجې نه جوړه، ما خواري کړې منې و یا مورې بلکل. که تا نه وه کړې زه خو ماشوم وم، زه په علم څه پوهېدم، ما به لارو کې مزدورۍ به کولې، دیاړۍ به کولې، مصریتوب به مې زده کو، چا سره شاګردي به مې کوله، مونځ به مې هم نه کو. وایي ښه بچې بله هم واوره، وایي ته چې وځې د الله په لار کې د دین د خدمت دپاره، نو زه دقه مصلې ته خیجم، دا نه چې ګنې زه ناست یم او زه مزې چرچې کوم، دقه مصلې ته خیجم او لاس مې الله ته اوچت کړي چې خدایا زما بچې معین الدین ستا د دین د خدمت دپاره ووت، پروردګاره مدد یې وکړه، پروردګاره په لاس کافران مسلمانان کا، په جبه کافر مسلمان کا، او بدعمله نیکان که بچې دا زما دواګانې در روانې دي. او حضور پاک هم فرمایي چې د مور او پلار دعا د بچي دپاره او بیا غایبانه دعا دا داسې لګي، داسې ټیټ لګي چې د دې نه سخته او زر قبلېدو والا دعا بله نشته. منې مو بچې او مور دا هم منه، بچې یو بله هم واوره ښه، دا مې درته اوسه پورې نه دی ویلی چې ته زما په غېږ کې وې او ته ماشوم وې او ما پی درکول، ما داسې وخت کې تا له پی نه دي درکړی چې زما اودس به نو، که ما به مونځ هم نه کو، زنانه بعضې وخت بیماري وي مونځ نه کوي، نو ما به اودس وکړه او ته به مې سینې ته واچولې، نو تا د اودس والا مور پیس کلی دی، ځکه خو ستا په ژبه کې خدای سر پیدا کړی، او دې لپاره مې دا کړی دي چې تا نه خدای عالم جوړ کړي، ستا نه خدای حفظ جوړ کړي، دا هر څه مې دې له کړی دي. اوس دقه مور ده، اوس قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک د حوض کوثر د غاړې ناسته مور دقه ده، جنتي مور دقه مور ده، جنتي مور د امام بخاري مور ده.